مونږ د سوزونه یوو ته روان یو. سټینډینګ سیټ دی، دراصل سیټینګ سیټ نه و، نو سټینډینګ سیټ مونږ اخیستی دی، روان یو او لږ ساعت کې به انشاءالله مونږ یوو ته ورسو. د ستړي ژوند ستړي منزل د لاسه ستړی یم، د ستړي ژوند ستړي منزل د لاسه ستړی یم، میراج چې غمه تا د چا په ګوته کړی یم. روان یو د یوو په لار باندې په ټرین کې او سټینډینګ سیټ څنګه ډاکټر صاحب وویل نو بس ولاړ یو، روان یو ټرین نه قابو نه شوی و. ورسېدو یوو سیټي ته ناوخته و، نو موږ اوس ریکارډینګ ونه کړی شو. نن به موږ وځو او دلته په هوټل کې موږ شپه وکړه، نن موږ وځو او دا سیټي به ایکسپلور کوو او تاسو ته به ښیو، د دې سیر به کوو یو ځای. دا سیټي تاسو لیدی شئ بهر، دا سیټي ده د یوو سیټي، د زموږ د هوټل د روم نه بهر دا ښکاري. د چاینل ټول نه غټ هول سیل مارکیټ چې دی چې فوټ یې ویلی شي د هغې مخې ته ولاړ یو. تاسو لیدلی شئ په دې کې د 1 لک نه زیات آوټلیټس دي او هر یو آوټلیټ دا یو انډسټري ریپرزنټ کوي. نو په دې کې د هر یو پروډکټ دپاره بیل بیل ډسټرکټ دی، څنګه الکترانکس د هغې دپاره بیل بیل ډسټرکټ، بیل بلډینګ، دغه شان د ټایز دپاره او د کاسمیټکس د هر یو دپاره بیل بیل ډسټرکټ دی. نو موږ دې ته مخکې وزټ کړو، اوس په هم د بهر نه یو سروي کوو او تاسو له به سیر درکوو ځای کې ځو. مونږ اوس د الکتریکل اپلاینسز چې کوم ډسټرکټ دی هغه د ډسټرکټ 2 او د هغې د ګیټ 9 سره ولاړ یو او مونږ به دننه ورننوځو. دا زموږ سره 5 فلور دی او په دې کې ټول الکتریکل ډیوایسز او هارډویر ټولز او ورسره نور فارن ټریډ سامان موجود دی. دا فوت اینډ مارکیټ دی، دننه تاسو لیدی شئ دا چوټی ورځې دي، چاینیز هالیډیز دي کوم چې ورته ویلی شي لیبر هالیډیز. نو په دې وجه باندې دې مارکیټ کې نن سبا خلک دونه نشته. دا د هارډویر پاټس دي، دا د هارډویر آوټلیټس دي، تاسو لیدی شئ په دې مارکیټ کې په سوونو هارډویر آوټلیټس دي چې پکې مختلف قسمه مټیریل هارډویر سره ریلیټډ ملاویږي. دا اوس الکتریکل اپلاینسز او روبوټک ایریا ده، په دې کې مختلف آوټلیټس موجود دي. د ماشومانو ایریا چې په دې کې د ماشومانو واړه سایکلې، سکیټینګ، سکوټرز، او دا ډرون ایریا ده کوم ځای کې چې ډرون ویډیو ریکارډر اکوپمنټس موجود دي. تاسو لیدی شئ مختلف قسمه، مختلف ډیزاین، مختلف کمپنۍ والا آوټلیټس دلته موجود دي.
مونږ اوس د یوو جامع مسجد ته روان یو. د جمعې ورځ ده، د جمعې لمونځ له روان یو. د یوو کې مختلف نور مساجد هم شته واړه واړه، دا پکې جامع مسجد دی. دې کې د جمعې په ورځ باندې ډېره زیاته ګڼه وي. ځای چې ځو او دننه تاسو د جومات تاسو ته وښیو. جمعې ورځ ده، مونږ مانځه له رالو یو ماسته جامع مسجد ته. تاسو لیدلی شئ دلته ډېر زیات خلک دی او بهر هم خلک دی، دننه هم جومات ډک دی. د هر ملک کس په وینې، خو هغه د امریکې، د افریقې، د ایشیا، د ټولو ملکونو خلک، د یورپ او مسلمانان چې کوم دي دلته خپل بزنسونه کوي، کاروبارونه کوي. نو دلته په دې ښار کې تاسو لیدلی شئ دې جومات کې کار روان دی چې دا نور ایکسپینډ کوي، مخامخ کاري. نو په دې وجه باندې دې دپاره چنده روانه ده. دا چې خلک په چنده کې بھرپور حصه اخلي. تاسو لیدلی شئ. دا د یوو جومات اندروني مناظر دي. تاسو لیدلی شئ دا ډېر غټ جومات دی. دې نه علاوه یوو کې نور جوماتونه هم شته، لسر نور جوماتونه، واړه جوماتونه. خو دا ټول نه غټ جامع مسجد دی، ډېر زیات غټ دی. په یو ټیم کې په لکونو زرګونو خلک په دې کې لمونځ کوي. جومات نه مونږ نه بعد راووتو او بیا سټي طرف ته روان شو. مونږ یو کې ناست اوس زمونږ پاکستاني ملګري سره چې اشرف نوم دی او دلته د یوو بزنس کمیونټي پریزیډنټ هم دی. د هغو سره به خبرې کوو او د هغو د خپل خیالاتو اظهار کوي چې دلته پاکستاني ژوند څنګه کوي او دلته کاروباري ملګري ژوند څنګه کوي. او که فرض که نوي ملګري کاروبار شروع کړي، د هغوی لپاره د هغو کم خبرې چې په ذهن کې راویستل پکار دي د سکسسفل کاروبار لپاره. ډاکټر صاحب دلته خو چې پیله موږ رالو نو دا سټي چې کوم دا یو وړوکی غونې کلی و. دلته پیله راغلی پاکستاني دی. صحیح. دا یو کلی داسې واړه دا اوس چې کوم مارکیټ دی داسې مارکیټ نه و. صحیح دی. یو وړوکی غونې تخت په لګېدلی و، هغې به دوکانداري کېده. بیا ورو ورو دلته دیزي ته پاکستان، افغانستان، عرب دا خلک را شروع شو. د هغې نه بعد دلته اوس چې کوم دی تقریبا د ګلف نه، د نارت امریکې نه، ساوت امریکې نه، یورپ نه، ګلف تقریبا ډېر دی. زمونږ د ایشیا خلک وو. نو اوس په دې مارکیټ کې ډېر زیات دی. په دې د دې ښار د ورځې د 1000 کنټینر چې کوم دی دې ښار نه وځي. 1000 کنټینر د دې ښار د یوونه دا سمال یو کمیونټیز دي که نه، چې دلته تا هر قسم شی میلاوي. بیا دلته ګورنمنټ هم دې خلکو ته فیسلیټیز ورکړي دي، خپل چاینیزي چې کوم دي. بیا موږ هم دلته بزنس چې کوم د خپل افیسز هم کولاو کړي دي. د هغې نه بعد دلته خپله فیکټري هم جوړولی شي. نو د کاروباري مواقع دلته شته دی. نوي کسان راځي د پاکستان نه یا د نورو ملکونو نه راځي او دلته خپل سیټ اپ جوړول غواړي. تاسو هغوی ته څه پیغام دی؟ لکه کم خبرې داسې چې هغوی اختیار کړي په کاروبار کې، هغوی کامیابي موندلی شي. خاص کر زموږ پښتانه ملګري په فرض کا پاکستان کې کاروبار شروع کول غواړي، دې ځینه فرض کا داسې مټیریل وړل غواړي یا دلته راتلل غواړي. تاسو څه پیغام دی؟ دلته خو ډاکټر صاحب داسې خبره ده چې یو سړی و چې دلته زه راځم او نیو بزنس سټارټ وکړم، نو دې سټي کې خو بزنس ډېر ایزي دی. ولې دا دلته خو ټول خپل خلک دی او هر څه دغه مارکیټ ډېر نږدې مارکیټ و، په هر څه پراته دي. بیا چې یو بنده وایي چې هغه فار ایگزامپل هغه بل ملک کې کار کړی او دلته راځي روزګار یې کړی، جاب نه، چې بزنس کول غواړي، نو هغه دپاره دلته ډېرې مواقع دي، ډېر ایزي دي. ولې چې دغه مارکیټ ته وبن تا په خپله ولیدو او د دنیا چې څه شی پکې ته غواړې هغه پکې میلاویږي. بل دلته د خوراک یا مسلمانان ډېر زیات دي، هغوی ته تکلیف نشته. د جومات
د تلو د خپل عبادت کولو مسایل خو نشته د ګورنمنټ د طرفه یا د خلکو د طرفه؟ نه دلته ډاکټر صاحب د نورو ښارونو په نسبت باندې دا ښار چې کوم دی دلته مسلم کمیونټي ډېره زیاته ده. دلته زموږ پاکستاني دي، د افغانستان خلک دي، د ګلف کنټریز نه چې څومره مسلمانان دي هغه دي. دلته جامع مسجد دی هغه هم تا وکتو. د هغې نه علاوه دلته نور چې کوم واړه جوماتونه دي 18 هغه دي. او حلال رسټورنټ خو تا وکتې تا دلته پاکستاني رسټورنټ تا ولیدلې، افغانستان رسټورنټ تا ولیدلې، د ترکیه رسټورنټ تا ولیدلې، د عرب ممالک رسټورنټ تا ولیدلې، افریقا تا ولیدلې، د چاینیز لوکل چې کوم مسلم دي د هغې رسټورنټ تا ولیدلې. نو د خوراک د عبادت داسې کوم قسم تکلیف نشته دی. صحیح. او ینګ جنریشن زموږ ینګ جنریشن دی نو هغه زیاتره تعلیم کوي. تعلیم لپاره فوکس دی خو تعلیمونه کوي هلته بېروزګاري ورسره سیوا کېږي. نو تاسو څه داسې پیغام ورکول غواړئ چې زموږ ینګ جنریشن هغه تعلیم سره سره خپل ذهن کې د کاروبار داسې اړه اختیار کړي چې په خپل ملک کې دننه هم دا نوې جنریشن چې راځي د هغوی لپاره د کاروبار لارې کولاو شي؟ داسې تاسو په ذهن کې څو آیډیا او داسې خیالات چې تاسو شیر کړئ سره؟ ډاکټر صاحب د هغو دپاره خو ډېر زیات چانسز دي که نه. یو خو نمبر 1 د هغو ته دا بینیفټ دی چې هغو تعلیم کړی دی. کم یو چې تعلیم یافته انسان دی هغه ته لار ډېر زر اسانه کولاویدی شي. اوس خو چې کوم یو انسان تعلیم یافته وي هغه ته خو مشکلات زه وایم چې په دې دور کې ډېر کم وي. نو هغه ته خو ډېر زیات چانسز دي چې دلته هغه خپل بزنس خپل شروع کوي، خپل سیټ اپ کوي، یا داسې کوي چې دیز نه خپل ایکسپورټ کوي یا امپورټ هم شي کولی. اوس په دې ښار کې موږ ته امپورټ هم اجازه شته دی چې موږ خپل امپورټ ایکسپورټ لایسنس اخیستی شو. اوس ما سره خپل امپورټ ایکسپورټ لایسنس هم شته دی. اوس د هغه طرفه چې کوم کسان یا راتلل غواړي نه به څنګه چا سره کانټیکټ کوي؟ په کومه طریقه به ویزا اخلي؟ دې ستاسو څه معلومات شته؟ ویزا خو زموږ خاص کر د پاکستان چې کوم دغه دی نو زموږ خو د چاینا سره دا اګریمنټ دی چې چاینیزو ته کومې ویزې لګي زموږ نه چاینیز نه موږ پیس نه لرو، چاینیز موږ نه پیس نه لري. هغه ویزا خو فری ده. بیا چې هلته راشي پهله به هغه ته پاکستان نه چې راځي هغه ته یوې میاشتې ویزا ورکوي. دلته چې راشي بیا چې هغه خپل آفیس رجسټر کوي، ډاکومنټس به د هغې ځینې راوړي، ډاکومنټ به خپل جوړ کړي. دلته به یو آفیس په پرنټ کړي، یو ګر به پرنټ باندې والي په کرایه باندې. د هغې نه بعد بیا د چاینیز چې کوم ریکوایرمنټ دي هغه به ورته موږ دلته چاینیز وکیلان شته دي هغوی هم رهنمایي کوي، موږ هم رهنمایي کوو. ولې چې دلته ډېر زیات زموږ خپل د پاکستان خلک دی نو موږ د یو بل سره هغه تعلق په څه نه څه طریقه راوځي. ډېره مهرباني اشرف خان. دا و اشرف خان چې د پاکستان بزنس کمیونټي صدر او دلته کې کم پاکستاني راځي خاص کر پښتانه راځي نو دوی ډېر زیات هیلپ کوي او د هغوی په کاروبارونو کې ډېر غټ رول ادا کوي په مخ کې او وړاندې تلو کې. ډېره مهرباني. مونږ بس د یوو چې کوم زمونږ وزټ و کوم سیر و هغه مونږ ختم کو او ټرین سټیشن ته رالو. زما سره خواته ډاکټر طارق ناست دی. مونږ به د یوو نه وځو همزو ته او د همزو نه کنیکټینګ ټرین په ذریعه باندې مونږ ځو شنګهای ته. نو انشاءالله بیا به تاسو وینو په نیکسټ ویډیو کې. الله په امان.